دا کم احتجاج شروع دی د تحصیل شب قدر په چوک ختم نبوت چوک کې د دې پرمودات دادي چې دا څو ورځې وړاندې کم مبارک ثانی مبارکي سپریم کورټ اف پاکستان فیصله کړې ده او دا غي نمخ کې په 7 مارچ 2019 کې د چناب نگر په دغه ازمکه باندې چې کله دغه سي د قران عظیم شان تفسیر صغیر کم مرزا محمود لیکل دي او هغه د سکول د قائدینانو سټوډنټان الکان او جنکی هغه په شریکه باندې هغه را جمع کړی دي او هغه کې دغه تفسیر اشاعت کړي دا هغه په وجه باندې به پاغه کې پایار شو او هغه نرستو به مبارک ثانی په دغه مقدمه کې جیل تلال له او سیشن او دغه سي های کورټ دغه ضمانت مسترد کو او سپریم کورټ اف پاکستان قاضي فائز عیسی هغه د هغه چکم د دې په خلاف پایار شو ناغه پایار دغه ضمانت دی او کو او هغه وته د دې په وجه باندې تمام ملک پاکستان کې هر بچه او سیاسی مذهبي تمام جماعتونه خصوصا عالم مجلس تحفظ ختم نبوت په مختلفو چوراهونو او په هر ځای کې احتجاجونه وکړه د هغه په وجه باندې بیا دوی تاریخونه ورکړل اخیری تاریخ 24 جولای او کم تاریخ نو هغه تاریخ کې دوی دا هغه فیصله تایید کو او د دوی په خپل عبادتګاهونو کې د دوی په خپل چار دیوارو کې کداغه تفسیر صغیر شایع کیږي او هغه تحریف شده تفسیر دی نو دوی ته دغه اجازه ملاو شو چې دا قائدینانو ته یو لار کولاول دي دا هوی د اشاعت لپاره د دې په وجه باندې عالم مجلس تحفظ ختم نبوت او جمعیت علماء اسلام پاکستان او د دې فیصله خلاف احتجاج کوي نن د جمعې پورس تمام ملک پاکستان کې په هر وړو کې او لوی چوک کې دغه فیصله خلاف احتجاجي مظاهره ده نو په دغه حال کې د تاثیر شب قدر په ختم نبوت چور کې هم دغه احتجاجي مظاهره ریکارډ کول شي او د حکومت پاکستان او خاص کر د قاضي فائز عیسی نه دا مطالبه کول شي چې دا په خپل فیصله باندې نظر ثانی وکي او د قائدینانو ته کوم لار کولاویږي دا هغه صد دیباب وکي